چې عبادت ته به اډر ورکړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة. پوښتنه وکړه ای پیغمبره د بني اسرائیلونه چې څومره ورکړي دي موږ دوی ته نښې نښانې بینات ښکاره. ومن یبدل نعمت الله، څوک چې بدل کړي نعمت د الله یا چا چې بدل کو نعمت د الله په ناشکرۍ سره، من بعد ما جاءته، وروسته د هغې نه چې راغلی دی ده ته، فإن الله، نو یقینا الله شدید العقاب، سخت عذاب ورکوونکی دی. زین للذین، ښایسته کړی شوی دی د هغې کسانو دپاره کفرو چې کافران دي، حیات الدنیا، کفر الحیات الدنیا، ژوند د دنیا ښایسته کړی شوی دی او ډولي کړی شوی دی کافرو ته دنیي ژوندو. ویسخرون من الذین آمنوا، دوی مسخرې او ټوغې کوي هغې کسانو پورې چې ایمان یې راوړی دی، یا دوی ټوغې ټقالې کوي مؤمنانو پورې. والذین اتقوا، او هغه کسان چې یریږي د الله نه، فوقهم یوم القیامه، د پاسه د دوی به په ورځ د قیامت کې. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، او الله پاک روزي ورکوي چا لره چې وغواړي بې حسابه. والله یرزق، والله روزي ورکوي، رزق ورکوي چا لره چې وغواړي بغیر حساب، بې د حساب نه. کان الناس امة واحدة، او خلق انسانان یوه ډله په توحید باندې، نو بیا دوی اختلاف وکړو، فبعث الله النبیین، نو راولېږل الله پاک پیغمبرانو. کان الناس امة واحدة، خلق یوه ډله په دین باندې و، نو دې خلکو اختلاف وکړو، نو ضرورت پیغمبر ته راغلی، فبعث الله النبیین، بیا راولېږل الله پاک پیغمبران. مبشرین، زیرې ورکوونکي، و منذرین، او یره ورکوونکي. وانزل معهم الکتاب، نازل یې کړو د دوی سره کتابونه، بالحق، په حق سره. لیحکم بین الناس، دې دپاره چې دوی پرېکړه وکړي په مابین د خلکو کې، یا دوی دپاره چې دوی فیصله وکړي په مابین د خلکو کې. فیما اختلفوا فیه، په هغې خبرو کې چې دوی به پکې چې دوی اختلاف کړی و په هغې کې. فیما اختلفوا فیه، په هغې خبرو کې چې دوی اختلاف کړی و. وما اختلف فیه، اختلاف نو کړی په هغې کې، الا الذین، مګر هغې کسانو، اوتوه چې ورکړی شوی و هغوی ته، کتاب ورته ورکړی شوی و، من بعد ما جاءتهم الکتاب، من بعد ما جاءتهم البینات، وروسته د هغې نه چې راغلي و دوی ته ښکاره حکمونه، بغیا د وجې د ضد نه، بینهم، په خپل منځ کې، یا بینهم چې پیدا و د دوی په مابین کې. فهدى الله، نو هدایت وکړه الله پاک الذین، کسانو ته آمنو چې ایمان والا و، ایمان یې راوړی و. لما اختلفوا فیه، هغې خبرې ته چې دوی پکې اختلاف کړی و، من الحق، د حق نه، یا من الحق چې حق طرف و، بإذنه، په توفیق خپل سره، یا په حکم خپل سره. والله یهدي، الله هدایت کوي، من یشاء، چا لره چې وغواړي، یا رسوي الله چا لره چې وغواړي، لا صراط مستقیم، نیغې لارې ته. ام حسبتم، آیا ګمان کوئ تاسو، ان تدخلوا الجنة، چې ورونه بوځئ جنت ته، داخل بشئ جنت ته. ولما یاتکم، او لا تر اوسه نه دی راغلی تاسو ته، مثل الذین، په شان د تکلیفونو د هغې کسانو، خلو چې هغې مخکې تیر شوي دي یا مخکې وو.
ولما یاتیکم او لا تروسه نه دی راغلی تاسو ته لا تروسه تاسو ملاقات نه دی کړی مثل الذین حال د هغې کسانو خلو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو مستهم رسېدلي وو هغوی ته البأسا سختۍ د مال یا البأسا تاوان د مال تکلیف د مال والضراء او تکلیف د بدن چې ناروغتیا ده یا والضراء مرضونه او ناروغتیا وزلزلو ژړه کولی شوي دوی خوځولی شوي دوی په ډېرو مخالفتونو سره حتی یقول الرسول تر دې چې وویل رسول وویل پیغمبرو وبویل پیغمبرو والذین آمنوا هغې کسانو چې ایمان یې راوړی معه د سره متی نصر الله کله به یې مرسته او مدد کومک د الله الا خبردار یا خبر شئ ان نصر الله قریب یقینا مدد کومک او مرسته د الله نږدې دی یسألونک دوی پوښتنه کوي ستانه ای پیغمبره ماذا ينفقون څه شی خرج کړي دوی قل ورته وما انفقتم من خیر هغه چې خرج کوئ تاسو څه حلال مال فللوالدین نو د پلار مور دپاره والاقربین او خپلوانو دپاره والیتاما یتیمانانو دپاره والمساکین او مسکینانو دپاره وابن السبیل او دپاره د مسافرو وما تفعلوا من خیر هغه چې کوئ تاسو څه د نیکۍ کار فإن الله نو یقینا الله به په هغې باندې علیم علم لري او پویه ذات دی یقینا الله په هغې باندې علیم پویه دی کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنګ کول د کافرو سره وهو کرح لکم او حال دا چې دا بد ښکاره کېدو تاسو ته یا دا بد لګیږي په تاسو باندې وهو کرح لکم دا بد لګي په تاسو ته وعسى ان تکرهو او کیدای شي چې بد ګڼئ تاسو شیئا یو شی وهو خیر لکم حال دا چې هغه ګټور ستاسو دپاره فایدهمن ستاسو دپاره وعسى ان تحبوا شیئا او کیدای شي چې یو شی ښه ګڼئ وهو شر لکم او هغه بد لګي ستاسو دپاره هغه بد او ناوړی ستاسو دپاره وهو شر لکم هغه بد او ناکاره ستاسو دپاره والله یعلم الله علم لري الله پوهه دی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ یسألونک عن الشهر الحرام دوی تپوس کوي ستانه په باره د میاشتو د عزت کې قتال فیه د جنگ کولو نه په دې کې یا قتال فیه په باره د جنگ کولو په هغې کې قل ورته قتال فیه جنگ کول په هغې کې کبیر لوی او غټه ګناه ده وصد عن سبیل الله او منع کول د خلکو دی د لارې د الله نه وکفر به او کفر کول په هغې والمسجد الحرام او منع کول د مسجد حرام نه واخراج اهله ایستل د حقدار د هغې منه د هغې نه اکبر عند الله دا ډیره لوی او غټه ګناه ده په نزد د الله باندې والفتنة اکبر من القتل او شرک کول ډیره لویه غټه ګناه ده د قتل نه ولا یزالون یقاتلونکم همیشه دی دوی چې جنگ به کوي تاسو سره حتی یردوکم تر دې چې واړئ تاسو یا وګرځئ تاسو عن دینکم د دین ستاسو نه ان استطاعو کو چیرې د دوی وس برشي ومن یرتدد منکم هغه څوک چې وګرځېد واوړېد ستاسو نه عن دینه د دین خپل نه فیمت نو بیا مړ شو وهو کافر په داسې حال کې چې دی کافر و فاولئک حبطت اعمالهم نو دغه کسان تباه او بربادي عملونه د دوی فی الدنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې واولئک اصحاب النار او دغه کسان جهنم اندي د اور والا دي د جهنم د اور مستحق دي هم فيها خالدون دوی به پاغه کې همیشه ان الذين امنوا یقینا کسان چې مؤمنان دي ایمان راوړل
والذین هاجروا کسان چې هجرت کړی دی وجاهدوا جهاد کړی دی فی سبیل الله په لار د الله کې اولئک یرجون رحمت الله دغه کسان امید ساتي امید لري د رحمت د الله والله غفور الرحیم الله په کون کې مهربان ذات دی یا بخون کې او رحم کون کې ذات دی یسالونک عن الخمر والمیسر دوی پوښتنه کوي ستانه په باره د شراب او د جوارۍ کې د قمار کې قل ورته فیهما اثم کبیر په دې دواړو کې لویه ګناه ده ومنافع للناس او څه لږه پیده ده د پاره د خلکو و اثمهما چې د دوی نه پیدا کېږي هغه ګناه اکبرو دا ډېره لویه ده من نفعهما د ګټې او د پیدې د دې دواړو نه و اثمهما او ګناه د دې دواړو چې د دې دواړو نه پیدا کېږي اکبرو دا لویه ده من نفعهما اکبر لویه ده او غټه ده ډېره ده من نفعهما د پیدې او د ګټې د دې دواړو نه ویسألونک پوښتنه کوي دوی ستانه ماذا ينفقون چې د کوم مال نه خرچ وکړي یا کم مال نه دی لګښ وکړي قل العفا ورته ووایه د زیاتي مال نه کذلک یبین الله دغسې بیانوي تاسو ته الله الآیات احکام خپل لعلکم تتفکرون دې دپاره چې تاسو فکر او سوچ وکئ فی الدنیا والآخرت په باره د دنیا او آخرت کې ویسألونک او تپوس کوي دوستانه پوښتنه کوي دوستانه عن الیتاما په باره د یتیمانانو کې قل ورته اصلاح لهم خیر جوړجاړی روغه د دوی دپاره غوره ده وان تخالطوهم که چیرې ګډون کوئ تاسو د دوی سره فاخوانکم نو بیا ورونه دي ستاسو والله یعلم المفسد الله پیژني ورانې کوونکی وراني کوونکي فساد کوونکی من المصلح جدا د اصلاح کوونکي نه ولو شاء الله که چیرې غوښتی الله لأعنتکم ضرور په تکلیف کې به اچولی وی تاسو یا مشقت کې به اچولی وی تاسو تکلیف او مشقت به په تاسو راوستی ان الله یقینا الله عزیز زورور دی حکیم حکمت والا ذات دی ولا تنکحوا المشرکات او نکاح مکوئ د مشرکو ښځو سره چې غیر کتابی حتی یؤمننا تر دې چې ایمان باندې مشرب شي تر دې چې ایمان راوړي ولأمة مؤمنة او خامخا وینځه مؤمنه خیر غوره ده من مشرکة د مشرک آزاد ښځې ولو اعجبتکم اگر کو تعجب کې اچوي تاسو لره مال او ښایست د هغې یا ولو اعجبتکم اگر کو خوند درکوي تاسو لره ولا تنکحوا المشرکین او په نکاح سره مه ورکوئ لورګانې او خویندې مشرکانو سړو ته حتی یؤمنو تر دې چې دوی ایمان راوړي ولعبد المؤمن خامخا مرئ مؤمن خیر غوره دی من مشرکین د مشرک آزاد نه ولو اعجبکم اگر کو تعجب کې اچوي تاسو لره مال او ښایست د هغې یا خوند درکوي تاسو لره مال او ښایست د هغې اولئک یدعون الی النار دغه کسان بلنه کوي ورته والله یدعو الی الجنة الله بلنه کوي جنت والمغفرت بخشش ته باذنه په حکم خپل سره ویبین آیاته او بیانوي آیاتونه خپل للناس خلکو دپاره لعلهم یتذکرون دې دپاره چې دوی نصیحت قبول کړي دعوت اهل حدیث ٹی وی پی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ